يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. قرنی سبق کے دارالو سیب علیہ رحمتا چی جوع دے عطش او تند دا. جوع ستوے دے کیش د جوع عالمانو دو تعریفو نکلی دی. یو تعریف ولا عالمانو دا کړی دی چې کله انسانو دونه وږی شي چې د شدید میلانو ډوړې بغیر د ترکاری ته هم پیدا شي چې ترکاری دی اوس نه وي خو چې ډوړې راته میلاو شي. بل تعریف ولا علماء دا کړی دی چې جوع جائغ هغه انسان ته وایي چې هغه لاړې توکي نو د په لاړو باندې مچ نه کیني، دا جوع. بیا په دونه مقدار باندې خوراک کول چې دا انسان په د مرګ نه بچ شي، دا په انسان باندې دونه خوراک فرض دی. بیا دونه خوراک کول چې انسان په عبادت تملاو اتړي نو دونه خوراک مستحب دی. بیا دومره خوراک کول چې انسان په مزید طاقت حاصل کی چې حتمن شي سوچه غوړی وخوري، اورنه چرګ وخوري وغیرها امونه وخوري چې دې په صحت برابر شي نو دا خوراک مباح دی. او د دین علاوه په خوراک د پاسه خوراک دا مکروه تحریمی دی، معده خرابی، باطن خرابی. خوراک د پاسه خوراک یا مثال په طور د دو شیزونو نه علاوه دریم شیز څلورم شیز انسان لګي ډېر قسمه پلیټونه او تپراته یو لګي، دا د کراهت څخه خالی نه دي. کل اعظم دی د جوسنا، نور د قمر مستفاد دی د شمسنا. د قمر په لغوي معنا کې غلبه فرته ده. د میاشتې اولنۍ شپه، دویمه شپه، دریمه شپه، دې کې میاشت ته څه وایي؟ هلال. هلال اصل کې اواز پورته کولو ته وایي. په دې ټیم کې ټول خلک اواز پورته کوي، هغه د میاشت، هغه د سپوږمۍ وایي که نه وایي. د دې صوبې والا میاش اول سی کوي او د کراچۍ والا وروسته سی کوي. نو د کراچۍ والا مولیان فرمایي وایي دا د خیبر پښتونخوا والا مولیان نسوارین دي. په اوله شپه باندې څه کوي؟ میش وختي سی کوي. موږ ورته جواب کې وایو چې نسوار تحقیق من کړی دی، دا نظر تیزی نه، دا نظر خړی. فکر دی رالی په اوله شپه یې تاسو نشئ لیدلی، په دویمه شپه باندې نه، دا صریح دلیل دی چې تاسو نسواری نه. دیارلسمه شپه، څوارلسمه شپه، پنځلسمه شپه باندې دې ته ویلی کېږي بدر. اتېشتمه شپه، یو کم دېرشتمه شپه او دېرشتمه که چېرته وي په دې کې ورته محاقه بمعنی محوی کېدونکي، محاقه ورته وایي. او لدین علاوه په دې نورو یوویشتو ورځو کې ورته قمر ګله وایي، قمر ورته وایي. اوس پې پوه شولې؟ دا په قمر کې دا مسله وه. نور د قمر مستفاد دی د نور د شمس نه. دې ساینسدانانو چې دا د بیټرو دا چارج کول یې زده کړي، دا یې د دې نظام نه یې زده کړي چې د نور نه دا بیټري چارج نو دا
انور نسپوږمۍ چارج کیږي نو دیم د بجلو نه یا د انور نه اوس نن سبا چارج کوي شمس څه ته ویلې کېږي پیژنئ شمس پیژنئ کلی دی که جزئی دی شمس جزئی دی که کلی دی افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون شاعتن آواز نه راځي شمس کلی دی که جزئی دی کلی کې کثرت وي جزئی کې کثرت نه وي شمسونه ډېر دي که لږ دي شمس دا کلی دی ځکه د کلی 15 افراد دي دا پکې هغه دی چې نور افراد ممکن دي ممتنع نه دي ولیکن یو فرد صرف موجود شوی دی نو دا دغه کلی دی نمبر 3 شمس د شمس نور نمونه تری بوح مهمات غزالا ابن زکا کله چې دا انور را سیجی د راختلو په ټیم ورته ابن زکا وای نو نمونه څه شو بوح مهمات غزالا مو دغه ټیم کې چې راخیش ابن زکا خارجا دا د دین نمونه انوار المقامات نشر کړي شمس ته شمس ولی وی فل لغوی معنی سره د دې لغوی معنی کې انکار او برېښنا پرته ده انکار چې دا ستر یو شی انکار کوي چې را نشي کېدلی دا ماخوذ دی له دې قولنا شمس الرجل اذا امتنع وابا چې سړی سخت انکار وکړي امتناع انکار وکړي نشي کېدلی دا کار نو ویلې کېږي شمس الرجل نو فکأن الشمس امتنعت وابت من ان یراها فکأن الشمس امتنعت وابت گویا کې نورم امتناع او انکار کړي من ان یراها څوک وی ویني څوک ویني دا کم دینا منتا خبر اکرلا حمدا لقادر جعل علم الادبی شمسا منیرا آمنتا من الافول والکسوف وقمرا اچانا اصول شاشینا اصول شاشی کی دا عبارت تاسو نه دی ویلې حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منيرا آمنة من الافول والكسوف سوچاږي کنه څه دي ویل مقامات او کې خدای اللهم انا لك خدا سي اللهم انا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت من التبيان خدای څه خطبه او ما خدای حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منيرا آمنة من الفول والكسوف وقمرا مضيئا لا تدركه المحاق ولا الخسوف وفلكا بريئا من الخرق والالتيام تکدراله دا کوم کتاب زوی مخوصل شاشی وی مکنه الکه دا د قبیله د ادنا ملابسات نه ده دا د قبیله د ادنا ملابسات نه ده اصول شاشی نه ده او چې د اصول شاشی نه به تپاتې دي څه شی به دی ویلی نه پتو د عربو تکدراله نو دا اضافت د وجه د ادنا ملابسات نه دی وی نو دلته دا نوم د وجه د ادنا ملابسات نه دی چې دا دوانه تا قرین ویلی دي کې نه دی ویلی نو الته حاشیه کې وګوره د شمس کې د لغوي تحقیق هغه حاشیه کړل رازا نو شمس کې دا مسله شمس دا د شي دي اوس په دې کې ک حرکت راشي شمس په زمید میم سره به کرا استویل کی شمس او شموس
دا دوانه ټکی دا د کرا اس د اغین مندی فکر دراله نو شمس الګ قرآن کې راځي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نو شمس خو طلوع او غروب کوي دا چې کله شپه و نور چرته تللی ډوب شوی څه دی کې ډوب شوی نور خو همیشه د پاره طلوع باندې دی خو دا طلوع او غروب چې راغلی په نسبت سره موږ ته راغلی موږ ته طلوع وکړي زموږ نه غروب وکړي او وجی صاحب شمس موږ نه طلوع او غروب نه کوي موږ ورته طلوع او غروب کوو دا دغه ځمکه د هغې نه په بیزوي شکل کې تاویږي په دې خو پوهېږې که نه دونه لږ لږ په ټک ټک تعلیم کړی که نه ځکه دې کړی هم نه اورېدلی خو به مې که نه دا په بیزوي شکل کې دا ورځې ځکه غټېږي هم او ورځې وړوکې کېږي هم ځکه د دغې وجې نه چې هسې بیزوي دی موږ ترې تاویږو دا دنیا کره ده اوس دې ټیم کې نور ته موږ سیارې ته موږ مخامخي او بیا به چې دی یو لس ګنټې بعد به ورته امریکا تروری ور مخامخ شي موږ به ترېنه پناه شو موږ به ترېنه څه شو نو دا موږ دغه کو خو قرآن ولې داسې وایي چې قبل طلوع الشمس قرآن او حدیث په محاوره د عالم په عالم کې خلک دا محسوسوي او وایي چې نور موږ ته راوخاته او نور زموږ نه ډوب ځان نه یادوي چې موږ ورته طلوع وکړه او موږ ترې غروب وکړو ځکه دې راغلی ځکه چې کوم د مسله دا ده او د دین وی یو مسله راووتله کلم الناس على قدر عقولهم خلق سبا خبرې د هغې د عقل د معیار مطابق کې ته به ورته حقیقت وي ډېر مضبوط حقیقت خو لیکن د هغه عقل به هغې ته نه رسېږي نو بیا به کار خراب توراب شي لکه د تصوف باریکیات په دې تصوف کې داسې باریکیات چې حق او سچ حضرت ثانوي مجدد الفسانی شیخ الهند او دارنګې چې کوم دی صاحب علیه رحمت اجي صاحب امداد الله مهاجر مکی دی شاه ولی الله لیکن د هر چا ذهن هغې ته نه رسېږي هغه هر چا ته ویلی نشي کلم الناس على قدر عقول نو شمس او سقمونیه چې کوم دی سقمونیه مسهل دا نو سقمونیه خو د وایي دا ډېر شیزونه دي چې مسهل دي او مسهل ښه شی وي ښه فکر دې راغلی د عبدالرحمن صفوري صاحب لیکلي دي وایي که دا اکثر مړي د قبرونو سره پاسې قم باذن الله او تپوس ته کې چې ولې ته ولې وایي اکثر به قبضیت یاد کړي زما قبضیت قبض دا د ډېرو زیاتو بیمارو جره ده دا وایي معده چې د حوض د بیمارو دی او دا معده چې دا نو دا کور د اري بیماری دی دا ولې دې کې دا قبضیت چې راشي نو بیا انسان ته دا د پړم پرشر مسله د دې جرله د قبضیت نه ده پړم پرشر فکر دې راغلی بواسیر د طالبو ځان نه خبر نه دی خېټې سخته ده دا ټول جمع کوه جمع سخته مساوي بواسیر نتیجه په کوم ځای باندې راشي په بواسیرو باندې خپلې خېټې سختې مه پرېږده د دې هر یو شي خپله دوایي وي هغه دوایي داسې یو شیز چې هغه غیر مضر للبدن ده نو د هغې استعمال کوئ چې د چا خېټه سخت وي چې خېټه یې سخته په سخته پاتې نه شي دا طریقه ده نو بیا به تاسو ته مرضونه ډېر کم کوز راځي او چې خېټه د چا سختۍ دا په ځان نه پوهېږي خو د دې نه ډېر زیات امراض دغه شي دا ستاسي فکر دی راغلی نو لږ د صحت ته خیال ساتل په شریعت کې فرض دی دا د الله یو نعمت دی چې موږ یې راکړی دا چې ویده مو اوسېږي دا ضروري ته کې خبرې حضرت ثانوي صاحب وایي چې دا خامخا زده کې ضروري دوايانې لکه دا دوایي دا شي زده کې کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بارایي ډاکټرۍ دوايانې نه استعمالوي کورنۍ دوايانې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا ډېرې دغه کولې دا استعمالولې فکر هم راغلی
کور کې بینډۍ وخوړی دا اوس بیماري ده یو ورځ یو خره دوه ورځې یو خره بیا په دې پسې الټه بل شی استعمال کړه که یخ شیزونه مې استعمال کړه بیا پسې ګرم استعمال کړئ او چې ګرم هم یو ورځ دوی استعمال کړه بیا پسې یخ استعمال کړئ ستاسو دا بجلي هم د یخ او د ګرم نه جوړه د یخ او د ګرم نه جوړه ده زموږ دا مدرسه هم د یخ او د ګرم نه جوړه ده دوه استادان باندې اوس موږ بحث وکړو مې دا ګرم تار دی دا یخ تار او که هر څه د دې نه سرې ملا صاحب د یخ او د ګرم نه جوړ دي نو دا خبرې طالبانو ته پیدا ورکوي دا کومې چې زه دغه کومه وخت هم پې ټیک ده چې ضایع شي خو ضایع نشي مقصد زما دی چې لکه دا ستاسو راتلونکي زندګي دا دغه وي دا برابره وي ها منډې وهئ تاسو خو طالبان یاستئ ورزش داسې ورزش مضر دی چې ته یو څو ورځې وکړې او بیا یې نه کړې هغه ورزش مه کوه دومره مقدار کې کوه چې ټول عمر هغه کوی شي په خبره باندې پوه شوې خو بدن غټېدو ته مه پرېږدئ دا ښکلی کار دی بدن وزن جوړولو نه ځان لرې ساتئ دا کې څه پیدا میده نه میلاوي شي سقمونیه دا مسهله ده سقمونیه دا چې ده نو مسهله ده وان العالم علم حادث دی هلکه دا ټول چې معلومیږي په څه معلومیږي هو العقل دا صرف اگر چې په بعضو کې په استعانې سره یې د حس نه پرون تېر شوي دا په کیسې خبرې نو فالحواس نو راځئ اوس په دې باندې خبره کوو چې اسباب د علم څو دي هلکه وایه درې یو حواسو نو دې حواسو باندې لږه رڼا غورځئ په حواسو لږه رڼا غورځئ نو رڼا یې ته ده جمع حاستین دا جمع د حاسې ده د شارح دا کار دی چې کوم ټکی جمع راغلی دی نو د هغې مفرد به دا ښایي او دا هم بهترین کار دی چې مفرد راغلی دی چې دا د هغې جمع وښیي نو حواس جمع د حاسې ده لکه د شرح د کولو خپل اصول یو انداز دي 12 خبرې دا د تقریر لپاره ضروري دي څو چې په 12 خبرو باندې د چا دغه تقریر برابر شو نو دا بیا تقریر د په دغه برابر شو په ظاهر باندې اوس په باطن باندې برابرول هغه ستا توجه غواړي فکر دې راغلی ستا څه غواړي توجه دغه کوي دا غواړي خو 12 خبرې په تقریر لپاره اهم دي دا به یو ټیم کې راشي چې څه شی راشي بیا موږ وایو مخې ته ها فالحواس جمع د حاسې به معنی قوت الحاسه هغه قوت چې کوم حاسه دی 5 هغه 5 دانې دي دا 15 حواس شته وای عقل وای چې شته عقل وای چې شته دې ته حواس ظاهره وای حواس ظاهره ورته ویل کېږي دا شته او یو چې دې حواس باطنه دي ابل ورسیر شو حواس باطنه هغه دلته دغه کله آیات کې یو دادې بلدادې نو د هغې غنمونه هم دا تاسو ته وښوده ولیکن دغه حواس چې کوم دغه دي دا باطنه دي موږ د هغې قایل نه یو د هغې فلاسفه قایل دي د هغې فلاسفه دغه دي دا قایل دي د هغې قایله موږ نه یو راځم نو دا بمعنى ان العقل دا عقل چې دی حاکم فیصله کوونکی دی بالضرورت خامخا دا عقل چې عقل پوهه شو کاری پیښه نه دا تاسو سترګې پوهه شو کاری پوهه شو پکې به تاسو غږی دا پکې که ته ډېر موږ دې سترګو ته چې په تاسو باندې پکې تا قتل کوم خدا پکې تاسو ماته مخ ایندای تاسو خای خامخا به عقل د تخیب الضروره دا معنا ده چې انفکاک صدې محال دی عقل به خامخا فیصله په وجود باندې کوي چې د چا عقل وي هغه به حواس 5 دا به مني واما الحواس الباطنه هر چې حواس باطنه دي التي اغا چې ثابتې غیر فلاسفه نو هغه نه تمامېږي دلایل داغي په اصول د اسلامي باندې په طریقې د اصول اسلامي باندې هغه نشي دا کېدلې دا برابرې دلې ویشي په خبره دا هغې دغه سره ملا صاحبه د اصول اسلامینا مخالفه دغه شوې ده دا راغلې ده یاده شوله ته را دغه کتاب دې یو دې کې فرق شته اصول الاسلامیه تشکل دی
ثابتې نه تمامېږي دلایل د هغې په اصول چا باندې ملا صاحبه په اصول د اسلامیه باندې نو هغې دا اصول اسلامیه نه خلاف دلایل څه قایم کړي دي اصول نه غیر دلایل څه قایم کړي دي پس سره دا دی او دغه معلومي چېرې انسان کې دا دغه دی وایي چېرې دا نفس بالذات ادراک د اشیاء نشي کولی نو د دې لپاره وهم ته ضرورت دی خیالاتو ته ضرورت دی فلان ته ضرورت دی فلان ته ضرورت دی فلان ته ضرورت دی د دې دا خبره د اصول د اسلام نه خلاف ده د اسلام اصول کې نفس همیشه د لپاره مخاطب جوړ شوی نفس سره مکالمه شوی ده نفس متوجه شوی دی په نفس باندې په اصول کې مهنت شوی چې دا د اسلام کې چې دا د امارین لوامې ته واړوه د لوامین مطمئنې ته واړوه اوس پیش ولې نو دقه چې دیو کوم دلایل ورله وایي د حواس باطنیو دپاره هغه دلایل اسلامي نه دي د اسلام سره ټکراو دي نو چې یو شی په داسې دلایلو ثابت شو چې هغه د اسلام سره هغه دلایل ټکراوي نو ته ووایه هغه شی زموږ په کار دی لا نو یو چې کوم دی د حواسونه سمع ده سمع څه ته ویل کېږي شنیدن اورېدل وهي قوة مودعة دا یو قوت دی چې ښودلی شوی دی په دغه پټو کې چې دا کوم پټ المفروش خواره دي په مقعر په هغه بیخو السماخو د سرو د غوږونو کې د غوږونو په دې سرو کې دننه پټ دي هغه پټو کې الله تعالی یو قوت ایښودی دی د هغه کار دی ځان ته اواز راښکل هغه کار دی ځان ته اواز راښکل او دا هغه کار دی هر اواز په خپل انداز باندې ښودل نو چاته پته هم لګي چې دا څوک لګیا دی او دې دپاره دا غوږونه دا باز چې کوم ایښودی دی یو خدا ده چې دا به په دې دلالت وکاندي او دویمه دا ده که دا نه وي نو بیا به دا اواز اولا او بالذات دې پټو ته رسېدلی نو پټې به یې خرابولی دا غوږونه ولې په داسې انداز جوړ کړي چې دا راشي دې غوږونو کې تاو راتاو شي نو دا د دې بدن سره دا اواز هغه تعلق پیدا کړي بیا د هغې نه بعد د هغې عصبي مفروش ته ورشي د قوت چې پکې پروت دی هغې سره مخامخ شي نو دلته چې ستا مازغه او زړه دا دوه شیزونه ایښ وي نو تا ته خبر درکړي تا ته څه درکړي ملا صاحبه خبر درکړي ډایرکټ چې کوم دی دا غوږ ډایرکټ خبر راتللی په غیر د غوږونو نه نو بیا کار خراب بیا کار څو سمع عالمانو بزرګانو دا ویلي دي چې د الله تعالی انسان لره خوله او ژبه خوله او ژبه دا یې ولې یوه ګرځولې ده او غوږونه ولې الله تعالی دوه ګرځولي وی دې کې حکمتونه دي غټ حکمت په دې کې نه دا دی چې انسان به ویل کم کوي اورېدل انسان به اورېدل کم کوي او ویل به کم کوي اورېدل لو كنا څنګه نسمعو او نعقلو یعنی زړه او دغه لو كنا نسمعو او نعقلو دا څه دی د دې څه معنا ده چې یام د بل اورېدلې مقلدین وي او یام په خپل عقل وي مجتهدین وي نو د دې په کموالي کې او د غوږونو په زیاتوالي کې دې خبرې ته اشاره ده چې د ویلو والا پوهه خلک دا به کم وي د اورېدلو والا خلک چې غوږ دي پوهه خلکو ته دا به صحیح وایي دا به صحیح ملا صاحبه د دې وجې نه بعضې علما چې هغه ته یو دغه طالب ناست دی
وایي زما او ستا وزن برابر نه دی اورېدل او شنېدن په یو مقدار باندې رال حالان کې کم از کم طالبان خو دوه په کار دي کنه چې دوه طالبان استاد کله دته ګوري کله دته ګوري نو وروره د دې توجه برابر شي یو استاد نو تا استاد یو شاګرد دی نو استاد شاګرد ته ګوري شاګرد په هیڅ پی نشي د استاد په پرشر کې نو استاد ډایرک هم دته ګوري بل خو ګوري نو دا پکې دا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه د دې سترګو لپاره پردې راوستري او د غوګونو لپاره مهر راوست دا ول سترګې صرف د یو جانب نه لیدل کوي نو پردې ورله کافي وي او غوګونه په پردو نه بندېدل دا د هر طرف نه आवाज دی لراضي نو دې ته ځکه ختم ویلي سچل کېږي لکه په دې طاقت باندې مندلې کېږي بها په دې باندې اسواد په طریقې د رسېدلو د هوا سره المتکیف چې دا هوا متکیف ده په کیفیت د صوت سره چې چا اواز خوږ دی نو دا اواز دا عوام سره خوږه شوله چې چا اواز دروند دی نو دا عوام سره درنه شوله چې چا اواز نری او سپک دی نو دا عوام سره سپک نری شوله اله سماخ سرود وغونو تا الاستماع دا ما چې خبره وکم چې اورینو په دې کې ډېر شیزونه استعمال شي دلته زما ژبه استعمال شوله د دې نه اټم هوا تلاړې هغه په دې هوا کې خورېږي را خورېږي هر اواز خپل داسې یو خپل انداز کې شکل وي فکر دراله ځینې ټیپ یا څه دې لګولې نو چې هغه ټیپ کې چې کومه خبره بار ته وځي نو هغه اشاره پکې کمیږي او زیاتېږي دا هر شي دقه کیفیت دی دا आवाज دا کیفیت د هوا ورستا وخت در کولسي چې کله ته په جلای اکسلای کې ناست او شیشې د پچې خاطري نو به چون کې هغه आवाज تا او وخت نشي درته نو आवाज هم نشي درته یڅو आवाज اوري بمانا پدی معنی سره چې ان الله تعالی پیدا کوي ادراک لره په نفس کې عند ذالک په وخت ده چې کله आवाज راوځي او دا اواوی دا आवाज سره متکیف به کیفیت باندې شي کنه او دا هوای غوګونو تور اورسي بس دقه ټیم کې الله پاک دی غوګونو کې ادراک پیدا الله خالق دی غوګونو ګورنو دا وګم وی په اوریدلو کې الله ته محتاج دی وگ دیوی خو الله وته ادراک پیدا نکو وگشتا आवाजم پورته شو आवाज غوګونو تم ورسېدو خو چې ورسېدو نو الله عادت او شریف داده چې د قدیم کې د ادراک پیدا کی او د ادراک پیدا نکو نو د غوګونو اوریدل وکړه مولا صاحب بین کړه غوګونو هم پاوریدل کې الله تا محتاج دي والبصر و نظر دا یو قوت دی چې خودل شوی دی په عصبتینو کې چې مجوفتین دي دا چې دوه پټې دي مجوف دي مجوف پیژنې چې د کوم شي منځ خالی هغې ته مجوف ویلی کېږي چې د کوم شي منځ خالی وي هغې ته څه ویلی کېږي مجوف ویلی کېږي بابا آدم علیه السلام نه چې شیطان رالی وی کاته چې دا مجوف دی نو دا شیطان نه خوشحاله شو زه چې دا ابن آدم ویلی جوف لري نو اوس یې ما ته خطا کول لږسان دي الله هم دې بچ وساتي مجوفتین دي اللتین هغه دوه تتلاقیان چې دا دواړه یو بل سره ملاقي کېږي ثم تفترقان به جدا کېږي نو دا دواړه مؤدي کېږي چاته سترګو ته عینین ته ورسېږي مند کوي په دې باندې الازواء رڼاګانې تیارې والالوان او رنگونه باندې مستقل بیړانګي ها مبحث را روان دي چې څو رنگونه دي اصل پر رنگونه کې کم رنگونه دي فکر دراله سپین ته سوی ابيض تک سپین ته سوی ابيض ناصفغو سور ته سوی احمر تک سور ته سوی احمر قان شین ته سوی اخضر تک شین ته سوی اخضر ناظر اذا ته سوی اصفر تک اذا ته سوی اصفر فاقع تور تسوي اسود تک تور تسود حالي کوي
نسبت غیبی به مشکال والمقادیر او دارنګ مقدارونه په معلومیږي چې کدا دون مقدار دی دا یو غز دی الکه دا کمیس چې دا ځوړند دی نو دا سوم نه دی دا د غټو خلکو دی کدا دا وړو په سترګې معلومیږي حرکات په معلومیږي